منشیات څه کوم دي آیستې چارستې دا وکسوې زه په دوکانونو کورونو پسې نه ګرځېږم زه څه منشیات پڼي والا ولې سون زه به هغه نه معلومات کوم چې دا تو چونه خستې زه د هغه په لیارې باندې څه اخ سوراخ ته زه ځونه سون که زه مړ کېږم که زه لالیږم که څه مودې دپاره پردي شي سود والا ته زه کولې اعلان کوم خپله یې متعي جوړېږم سود والا الله تعالی ورسره جنګ کوي ما ورته به ورسره جنګ کوو په مغله احساس باندې ته دویان توپاک نشي ګرځولی ته تو پیکاپو کې 205 بډیګارډ کېنولي درنه رپوساون وي که ته هر څومره جوړوار ټولو نه مخکې خو تاسو ته دا پاته دی چې زه د تاسو د قوم بچا یم 13 کاله نوکري تقریبا د ما وشولله او په دې پولیټیکلي کې نن څه پولیس راغل دی 15 تاریخ باندې د ما دلته په ډوګر یو ذمہدار د پولیس طرف نه ایس ایچ او د قوم مسوزي میر باغ نه ونیسه په ټول ایریا راتاو شه دلته د سدې د ډوګر تاڼې ته وشوه انشاءالله د مو کوشش په دای چې دلته مو تاڼې هر یو شی چې عوام د مو چې کوم دی دا کمزوری دی ټکټې دي لیارې دي ځایونه دي نو دا شیان به مو کوشش کوو قوم به ملګرتیا کوي مشران به ملګرتیا کوي طریقې سره دا شی به دلته راوړو چې موږ تاسو ته د سادې تکلیف ختم شي هر شی د موږ تاسو دلته په علاقې باندې خپل شي دویمه خبره دا ده چې د پولیس په باره کې تاسو ته پاته دی پولیس یو اداره دی لکه څنګه نورې ادارې دي پولیس یوه اداره دی دې کې بیا ډېر شاخونه دي زه څه کوم تا ته نن یې لاړم د اپریشنل ایس ایچ او یم دې کې ایلټ فورس څه کوم دی هغه خپله دی سی ټي ډي فورس څه کوم دی دا خپل فورس دی ډي ایس بي ګروپ څه کوم دی هغه دلته تو په علاقې کې موجود دي تو ته یې پاته نه لګېږي ایس ایچ او څه کوم دی نن په کرسي ناست دی هغه ته د ښه باتوره پاته نه لګېږي چې ایس ایچ او خبرېږي هغه نه مخکې بیا ډي پي او صاحب خبر شوی نن ته تاسو ته د کومې خبرې زه کوم دا د مونږ نوی ډي پي او صاحب راغلی دی عبدالصمد خان د هغه هدایاتو مطابق او د ډي ایس پي عنایت خان پر چمکلي هدایاتو مطابق دا خبرې زه تاسو ته کوم او دا ښې اورېدل او ذهن ته چول دي اول ټولو نه چې دلته موجوده ډي پي او عبدالصمد صاحب دغې کور مې ته انټري وکړه راغلو نوی ډي پي او راغلو هغه دا هغه ښه په سختي باندې تاسو ته پاته د منشیاتو باره کې په سادې په پراچینات په دغو ایریا کې اخ کور دپاره 1 دین ګرات واچوی شه سی ټي ډي والا کسان یې واچولو یعنې یو کس ولدار 3 کسان سپیان هغه کور مخې ته یې ټینټ ولګول څه دا حال به تاسې دې حد پورې تنګوئ دې حد څه دا علاقه پرېږدئ لکه زه څه څو پورې دلته ډي پي او دا شی به د ما په علاقې کې نه وي زما ته چوپئ څه منشیات څه کوم دي آیستې چارستې دا وکسوې زه په دوکانونو کورونو پسې نه ګرځېږم زه څه منشیات پڼي والا ولې سون زه به هغه نه معلومات کوم چې دا تو چونه خستې دي زه د هغه په لیارې باندې څو اخ سوراخ ته زه ځونه سوم که څه مړ کېږم که څه لالیږم که څه مودې دپاره پردي شي قوم والا ته چې زه سوال کوم مشرانو ته چې ما سره همدردي وکړه ما سره کوتاک و توپاک و هغه ما کوه ګزارو دې دپاره ما سره دوره پور شته دی ته څومره کسان یې لاړې دلته دا ذریعې رسېږي پولیس خو لیکن ته مو ته دا لیاره وښیه چې دا کار د چوکۍ سمګلر راته وښیه دوکان یې راته وښیه کوڅه یې راته وښیه ځای یې راته وښیه چې زه یې ونیسم دا شی ختم کړو دغې علاقې دا د مو تو نن دا ټول ینګ جنریشن چې کوم دی دا د مو تو بچي دا د مستقبل دیو ته بچیو ته کلام لاس کې ورکړو دا شی چې کوم دی دا داسې شی دی چار منشیات یو داسې شی دی چې دا لکه بوزو ته ور واچوې دا په ورو ورو باندې داسې خوارېږي و نن د مو تاسې وکړه څه عذابونه کورو کې ښځه پخه په عذاب کړه کړه مور و پلار په عذاب کړه یو منشیات عادي کس د مو تاسې څومره تکلیف دی شته تکلیف کنه دویمه خبره ته دا کوم چې سودخواره دي سود کوي د سود والا ته زه کولې اعلان کوم خپله یې متعي جوړېږم سود والا الله تعالی ورسره جنګ کوي ما ورته به ورسره جنګ کوو ما ته سودخواره ته چا کوم سودونه شی چا کیسه کړي د سود والا پرم مو ته راوړی کوم تاسې سیسټم لیکلی کومې پیسې درنه خستې ابان ته واپس کېږي شایبان ته په نیټې کېږي هغه سړي ته ساده اف آی آر باندې کوي خو دا شی ټولې ته ورسوي مسوزیه ګوره څلور کاله تاسې باندې دلته حکومت وشو
خو تاسو ته دا خبرې چا دماغو ته نه دي درچولي درېیمه آیس څه کوم دی آیس په دغې هغه کې ډېر زیات عام شولی دی ما ته دا پته نه لګېږي چې آیس کوم کور نه خرڅېږي کوم دوکان نه خرڅېږي ما سره تاسې مدد وکړئ تاسې پولیس نه دا مه یېرېږئ چې پولیس وردي چولی دی ما وویل نه نه پولیس نه د والو کار شته پولیس نه د زیاړو کار شته پولیس نه تکلیف کار تا ته شته زه چې تا ته تڼۍ کې ناست یم ته وړوکی کټا مې ما پېژنې زه تا د کوم بچی یم زه د تا خدمت ته ناست یم تنخوا ته زه کومه خلم دا زه تا د خدمت تنخوا لرم ما یېرېږه چې پولیس تا سره کوم چیک پوسټ باندې تا سره کوم یو پولیس والا تا سره کوم یو ولدار تا سره کوم یو افسر بدتمیزي د ما علاقې کې کوي بدتمیزي بده خبره کوي تو ما ته راځې ثبوت ورته ښیې خو یوه خبره بلان درته کوم چې وردي ټچ کول څه دا دهشتګردي دی بیا څه کېږي 788 بیا دې ځای کې تو کیسه نه کېږي هغه تبڅې کوارټ تبڅې کوم سړی تاسو زیاتی کوي پولیس کې ته مخکې د پیو شته د ډي اس پي شته د مخکې افسر اول زه تاسو دلته ناست یم د پولیس تاسو هېڅ کار چې ته په صحیح به جرم نه کوې تاسو هېڅ کار نشته خو د پولیس هر څه کې کار دی داسې شی نشته چې د پولیس کار وکړي نشته دې نه علاوه اسلحې نمایش که ته په موبایل باندې کوې که ته ګرځوې لایسنس د یو ټوپک د سلو ټوپکو نه وي چې تا یو ټوپ یو لایسنس در ښایي زه خپل تایا یم پردي تایا یم چې لایسنس در سره یو ټوپک ته ګرځوې په مغ لایسنس باندې ته دویان ټوپک نشي ګرځوی چې تا پیکپ وکړي 215 بډیګارډ کېنولي درنه راکوزاون دي که ته هر څومره زورور د مور و پلار نه فرمان چې کوم سړی مور و پلار سره چیټ چاټ کوي د هغه مور و پلار مو ته راتلی شي زه ورته 24 که زه دلته پوره د نوکري هېڅ پاته نه لګېږي یا دلته زه لاس ورځ یم یا کال یم یا 5 د نوکري و د مرګ هېڅ پاته نه لګېږي که دلته بل یان تاسو دا کوي که زه هم څنګه وم ښه باندې مو هېڅوم باندې در سره خو که بیا کوم مور و پلار کور نه راتلی نه شي هغه ته زه د شپې لپه کې د لپې کې د ورځې لپې زه ورسره څوم زه کور ته ورڅنګنم بل ماته شپې څه کوم د ودونو مدونه شي کوم پروګرامونه کېږي دې کې د کومه تشبازي کېږي دې باندې پابندي دی چې سبا بیا کومه ونه چې مو ته دا نقصان میلاو شو غاټ به ټیک دی پټوس دا تو کلی کور وړو بېله کیسه دی خو چې دا کوم غاټ بمونه د دې ډي پي او صاحب ډي اس پي نه ریټن کې اجازات خالي دا شی پابندي دی غال د کوڅه کوم دی د شپې یا خو پټوي یا کورونه متوي یا عوامو نه تکلیف دی دا تاسې د تاسې خبره زه ته جمعې سه قسم په الله سیم چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې د تاسې یو سړي خبره به نه وکېږي بل خو خبره برته صحیح کوې بیا تا نه پرېږدم چې غلط سړی راباندې ووایې په خبرې ورسېدې بیا تو نه پرېږدم چې غلط سړی راباندې ووایې بېدرېغه جنګلات کټوي لرګی د ما زه څه دلته یم د ما تاسې سره څه قوم کې لرګي انشاءالله نور خو پرېږده چې ایپسي والا څه باندې زه کوشش کوم چې تاسې ته زه خپلې علاقې کې ته اور ته تنور ته لرګی کوشش به کوو چې دا خلاص شي تکلیف څه غریب سړي ته نه وي مالدار سړی خو یاسې وړی شي خو څه غریبان ته تکلیف میلاو نه شي ورته د شپې د چا بیماري شوه کور کې تکلیف شو په کلي کې ګاډی نشته دی تکلیف دی ورته انسان د یېرېږي بدي دی کوم ځای کې مسوځي کې د مو چیک پوسټ دی هغه چیک پوسټ ته تاسې جواب کولی شئ تاسې ته ګاډی درستوي کور ته خو د ګاډي کرایه ته ورکوې خو که تا ته د شپې ته نور څه خطره وي تا سره سپایي تللی شي سپتال تان تللی شي واپس به کوره پورې درسه ځي کوم چیک پوسټ باندې کمانډر یې لاړي ځان معتبر بولي و تا په یو جا تنګوي ما ته راتلی شي زه تاسو ملګری خو د پولیس وردي ته ګوتې ورتېرول تا بیا خفګان مانه نه کوې بازار کې کوم ګاډي ودرېږي بازار تنګ دی زه خو په قرار ناست یم په هغه ځای د وزم په هغه ځای د راڅم بازار خو تکلیف چا ته دی د ما عوام ته دی قوم ته دی لہذا برای گاډ والا ته زین چې بازار کې ګاډی به هغه ما ودراوه د ما سپیون دوه درې کسان دي چې کم شي نور به رسېته و نه پرې کامه نه دی
خو دا شای به ختموي دا بازار مازار څه کوم تاسو څه ښایسته او دا ځای آباد کو علاقه کېتې بړي چوکۍ پټي مټي کاروبار څه کوم کېږي کوم سړی ورکې رکاوټۍ په خپله نشي بندوی سرکار ته به راځې ورته اپلیکیشن درخواست به راوړی بندایي بیان سړی بیان ښیي خوشحال بای تکلیف پا غریب سړي ته نه کوي یو سړی وایي چې زه له اول دا شی نشته دی که چا تا یې څه کړي زه تیار یم ماته راشه یو ځای ته مو لاړو علاقې کې واردات وش و مو ته یو سړی راوځه بدمشکوټی شي بدماشي کوي ټیک ده ټینک یې ته زور خپل استعمال کې خو څه د ما ځای ته راشي د ما کلم ته نو بیا مو نه خفه کېږي چې څومره عزت راکړی ده اوره عزت به انشاءالله درکوم باقي زه د تا کوم سړی یم زه تا ته په بل تا ته په ورځ زه تا ته په شپې هم ته بیدار یم د منشیات خبره هم درته وکړه چې منشیات که سمګلر دی که دکاندار دی که کور نه دی که کوم ځای دی د دې ځای موسه نشته دا ختم که سبا نه په دې باندې عمل شروع کېږي دویمه سودخورۍ واوره سودخور سړی د ما دلته تر ناست دی زه څه نه خبرې کوم د ما دا ټوله نوکري بنیاد ما ته د سبا کې ما باندې څه کړي دا ما باندې خپلو ترونو کړي دي ما باندې خپل پلار نه دي کړي د هغه کولې خو زه دلته یو سرکاري نماینده یم نو ما ته د خبرو حق حاصل دی نو زه دلته تاسې دا ګورئ څلور کاله تاسې پولیس دلته نوکري وکړه خو داسې خبرې زه تاسې مړی د وکړه علاقې کې مه کوه زه توپک ما پیشکاو زه ګرځوه کوم سور دی ما پیشکاو زه ګرځوه ما توپک ګرځوه زه د تا توپک یم زه د تا پیشکاو زه یم زه د تا کور ته یم زه تا بتلایم شم زه تا روستی یم پولیس ځان ته یې وګوره و دا مه یه چې زه یو شی ګوره کسان په هیله لا درته یم څه بېګا ما ته 12-14 کسانو مې د سودخورۍ راکړي دي کوزي دفترو کې تو اته دې قانونه مې ما ته د منشیاتو پروش راکړي دي و په لا اله الا محمد رسول الله څه زه ورنه نه یم خبر خو هلته ما ته میلاو دي څه دا ویلي سه نو لحاظه ګوره امن که یو سړی مجرم شپه ورځې کرکټي کوه لوبې کوه شپه ورځې ګرځه تو هېڅ معنی نشته جرم مه کوه بیا دا ګیلان چې ته جرم کوې زه د نس نو دا تاسو ته د ما خبرې وې کومې خبرې پاتې شولې نورې بان کوو انشاءالله باقي د تاڼې انشاءالله تاڼه کوشش مو تاسې کوو ټول مشران باره سره وایي زه به خپل همت کوم چې موږ خپله تاڼه دلته خپله کولاو او موجوده ډي پي او څه کوم دی انشاءالله زموږ ډي پي او صاحب څه کوم دی عبدالصمد خان دا ډېر خندني سړی دی ښه سړی دی دا تاسو ته زه دغه میدان ته راولم چې د چا څه خبره وي عزت پام ورکوو قدر بیان کوو نوی ډي پي او راغلی دی و ټول به ورسره میلاوي ګونه دلته د ما هېڅوک دښمن نشته دی زه سرکاري سړی یم ما ته ټول خلک برابر دي خوښ هم دی که نه انشاءالله په دې خبرو عمل کوو که نه مهرباني السلام علیکم